د ټولو نه مخکې خو زه د الله پاک ډېره شکریا ادا کوم چې نن موږ ته زما ته او زما وروڼو ته ضمانت میلاو شو او عدلیه هم په دې خبره پیش وه چې دوی د ضمانت حقدار دي. ساتت زه د هغه ټولو ملګرو چې څوک موږ له تاڼې ته زموږ چې یو ورځ کسټډي وه کم ملګري کم زموږ عزتمند مشران چې هغه د پارټۍ زموږ ایمل خان او ټول عزتمند مشران چې هغوی راغلو موږ له ملاقات لا دلته موږ شپږ ورځې تېرې کړې د سهار نه واله مازدیګر مونځه پورې چې دا کم زموږ عزتمند وروڼه ملګري دلته موږ له ملاقات له راغلي دي. ډېره ډېره شکریه ستاسو د پریس په وساطت ادا کوم. زه د هغه خویندو میندو ډېره شکریه ادا کوم چې څوک په خپل کورونو کې وو او موږ ته دعاګانې کړي دي، موږ له نفلونه کړي دي. بله خبره دا ده چې دا زمونږ دا کومه دروغه دعوه چې 109 په مونږ شوې وه زمونږ دې کیس سره هېڅ قسمه تعلق نشته. خو زه بیا هم حیران یم چې مونږ پکې انوالو کړو او دې کې زما دومره نقصان ونه شو د دې عام زما د حلقې د ولس چې کم تکلیف دوی ته میلاو شو، کم مشکلات ته دوی مخامخ شو، ځکه چې زه 7 ورځې د خپل د حلقې د عوامو د دوی د مسایلو نه لرې وم. هغوی سره چې څه مسلې وې دې کې د زنانو غریبانانو هم ډېرې مسلې وې چې موږ ورته چې په فلانکي ورځ به فلانکي دفتر ته ځو، د چا یو مسله د چا بله مسله هغه ټول پاتې شو او نو دا ټول زور زما حلقې ته میلاو شو. دا مونږ ته انفرادي طور باندې زما صرف خاندان ته میلاو نه شو. بله خبره زه د دې پولیس درونو شکریه ادا کوم چې موږ له تاڼې کې زموږ میلمنو سره ډېر ښه سلوک چې څوک وله ورتلل ډېر عزت یې وله ورکړی دی. د هغه ځای مقامي سچو صاحب، ډي پي او صاحب، هلته ډي ایس پي صاحب چې کوم و زموږ ملګري چې موږ له به چا ملاقات روړو، چا روټۍ، چا چای، ډېر ښه طریقې سره به یې هغوی هینډل کول او هغوی به راوستل. موږ به ملاقات هم ورسره کوو، هغوی به موږ له چې چای او روټۍ روړه هغه به هم راته پرېښودل. خو څنګه چې زموږ پولیس کې ډېر شریف خلک دي، ډېر